أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. مخیاتونو کې د قارون تذکره کوله دې دپاره چې تاسو هم د دنیا سره مینه پرېږدئ، داسې نه چې تاسو سره ماکار وشي کوم چې قارون سره شوی و. نو په دې کې د دنیا سره بې رغبتي ده او تخویف دنیوي دی. فرعون واقع د قارون واقع ذکر کړه، مختلفې فائدې پکې دي، مختلف درسونه سبقونه پکې دي. مال او دولت کې د چا سره د الله فیصله چې کومه شوي هغه بدلولی نشي، د الله نه بدله نشي اخیستی، دغه کوم عذاب چې پرې را رواني دا نشي لرې کولی، مال مرض نشي لرې کولی، تکلیف نشي لرې کولی، عذاب نشي لرې کولی. نو دغه فرعون دا قارون سره د کور نه د مال او دولت نه ټول هر څه په ځمکه کې منګه ورو مانډل، ځمکه یې وخخ کړو. دغسې واقعات نور هم الله رب العزت د خلکو ته ښیي. دغه یو واقع شوی ده، نور کلی ډوب شوي دي، کلی روغ پخکته تل نه او ډوب شوی دی، ځمکه پې هواره شوې ده. خبر هغه په کار ده چې سبا په قیامت کې د هغې بدله ښه میلاویږي. دنیا هر څنګه چې ده خو ختمه شي، تېره وشي، بیا هغه نه تېرېږي. کله چې دی تباه شو، ځمکې کې ور خښ شو، نو هغه کسانو چې وی پرونه ارمان کا او تمناګانې کولې کاش زموږ سره هم دغسې مال وی، دغسې ډول ډال زموږ سره هم وی. بعضې خلک یې داسې هغه دغسې بې ځایه سوالونه کوي، زمدي سوی بعضې د مال و دولت په لحاظ سره، بعضې په لحاظ سره، بعضې لحاظ سره خلک لګیا دي دا وایي چې زمدي سوی. نو هغې وی ښه ده چې موږ سره دغه نشتي، که نه موږ به یې پکې هم ور منډلي په دې ځمکه کې. اوس دې ځای نه الله رب العزت بشارت ورکی مومنانو ته او تخویف ورکی منکرینو ته، ورپسې ترغیب دی قرآن کریم ته. بیا وروستو نفی د شرک فی الدعا، او د الله نه غواړئ د بل چا نه مه غواړئ، مسله د توحید ذکر کوي. تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دغه کور آخرنی ګرځو مونږه دې لرا للذین لا یریدون علوا، دا کسانو د پاره چې نه غواړي علوا فی الارض تکبر لوی په ځمکه کې، ولا فساد نه فساد، په ځمکه کې فساد نه غواړي، په ځمکه کې فسادونه نه کوي، لوی نه کوي، تکبر نه کوي.
الله وی جنت به ملاوی چاته هغه چاته ملاوی چې هغه تکبر نه کوي، هغه تکبر پکې نه، لوی پکې نه. حدیث قدسی کې راځي تکبر دے عظمت تے الله وی دا خو زما جامه دا خو زما لنګ دے، دا خو زما صادر دے، چا چې زمانه دا راخ کو دو نو زبه جهنم کې ورانه باسم. تکبر کوي لګیال ځان غټ غني. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ایمان راوړل عمل صالح کړل، تکبر نه کوي، علوی نه کوي، فخرنا تکبرنا نه کوي، دې به جنت تزي. ولا عاقبۃ للمتقین، اخری انجام دې نیک صالح خو د پاره د متقینانو. من جاء بالحسنۃ فله خیر منها، چا چې راتللو کو پنه کوي باندې نو د پاره ورواله دې داغه د وجینا. ایمان راوړل عمل صالح کړل نو داغه د پاره داغه د وجینا با دتا ثوابونه ملاویږي، نیکیانی به ملاویږي، جنت به ملاویږي. ومن جاء بالسیئات، او چا چې راتللو کو په بدای باندې فلا یجزى الذين عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون، نو بدل ونور کوله کی یا کسان چې عمل کړي د بدای الا ما كانوا يعملون، مگر هغه چې خلکو کوم عمل کاو، کوم عمل چې کاو نوم اقیو عمل داغه بدل به ملاویږي. توبه وستان الله رب عزت هغه معاف کوي. نو فلا یجزى الذين عملوا السیئات، بدل من اور کوله کی هغه کسان چې عمل کړي د بدای، بد عمل کړي، ګناه کړي، نو ال دغه نیکی چې کړل نه هغه نیکی داغه لپاره ورواله ده. نیکی یو په لس چندمانه، د چا لپاره پاویا چندمانه، د چا لپاره د دینه پسیات باندې پسل چندمانه، په وسو چندمانه د دینه زیات. نیکی به یو کړي، عمل به یو کړي، ثوابونه بہت لس ملاویږي، ثوابونه بہت. موږ به کړي یو ثوابونه بہت ملاویږي د 25 د 20 دانه دې نه اخواته دا او یاو دا نه اخواته پسل سلو، اغه نه اخواته د سلو د پسونو باندې د 200 یا وز او یا زرا وغیرہ وغیرہ اخواته زی په مخ. او چې بدی وکړه نو صرف یو ګناه لیکل کیږي، او دا یو ګناه هغه وخت پولیس او چې توبه نه وستري، توبه او استنه هغه یو ګناه معاف شي. ان الذي فرض عليك القرآن، یقینا هغه سات چې لازم کړي تا باندې قرآن، تا باندې لازم کړي تبلیغ د قرآن. ان الذي فرض عليك تبلیغ القرآن، د قرآن تبلیغ، د قرآن کریم رسول، د قرآن کریم بیان، دا تا باندې لازم کړي، پیغمبر باندې لازم، هغه باندې فرض. کله چې یو کار په یو سړي باندې فرض وي نو دا غي بدله اغستل، دا غي مزدوری اغستل، باغی باندې پیسې اغستل، باغی باندې دنیا اغستل، دا ناجایز بیا. دیو جنا پیغمبر د پاره په تبلیغ باندې پیسې اغستل دا ناجایز. ځکه هر یو پیغمبر چې راغل له هغه اعلان کوي لا اسالکم علیه اجرا، او تاسو نه په دې باندې سبدن د غوښتنی او اجرت نه غواړم، بدل نه غواړم، تنخواه نه غواړم، مزدوری نه غواړم. ان اجر الا علی الله، زما بدل شي په الله باندې، دا الله ورا کوي. هر یو پیغمبر دا اعلان کوي. دې لپاره چې د خلکو د ذهن دا خبره اوزي چې دې چې دا خبره کوي نو د مال د پاره کوي چې تخا دې بوز داغې نورست چې اعلان وکړي، درس چې ختم شي، بیان چې ختم شي، اعلان وکړي چې مال اوس چندو کوي. نګور ما د بیان کو مال چندو وسو کوي، کله وې زما مرسه جوړي، کله سوي مال چندو کوي، ما مرسه له چندو کوي، کله زما کور جوړي نو هغه د پاره چندو کوي. نه دا خدا د خپل بیان به کړی، او چې آخر کې دا بیان وکي چې باغې باندې ټول باندې وواړی ها. دیو جنا
په مفت کې چې بیان کول کی د الله د پاره کول کی الله د پاره به خلق څنګه کې پیسې به کې نه یو خلق به لګیا وي بیانونه به کوي خلق به لګیا درسونه به کوي خلق به لګیا نو تدریس به کوي وکړه دای د قصه دا پیغمبرانو کار دغه سي د پیغمبرانو چې کوي نو د الله د پاره کوي پیسو د پاره نه کوي پیسو د پاره چې کوي نو پاره کې بیا خوان نه ښه نو بعض سيزونه خالص ناجایز یو سړی ما یو شی لازمي نه پای پیسې نه اخلي پیسې و پې نه اخلي او چې لازم پې نه نو پیسې په بیا اغستې شي پیغمبرانو ما لازم تبلیغ په لازم او دا خبري د دین رسول د دین تبلیغ کول دا به پیسو څنګه کیږي هغه تحریکو د مولانا الیاس رحمت الله علیه هغه دا او خدا جو سړی به خوراک خپل کوي پیسې به خپل لګي کرایه به خپل لګي خوراک به خپل کوي او تبلیغ بتا کوي دین بتا بیانې ستانه نه غواړي هغه موږ لمر کوي اگر چې اباځي په وس په شروع شي دي خلک ول دعوتونه کوي هغه دعوتونه باندې قبل وي زمونږ هم مشر یو عالم وام دو دیوبند فارغ ناغوی چې زم یو زید زم درس د بار زم بیان د بار زم نو کرایه بخپل لګوم بیا آل دغه چې لاړ شم نو خوراک بخپل کوم نال دغه بل پکې وسیدل پکې راځي وخت پکې راځي کله پکې شپه راشي نو شپه چې کوم نه اوسېګم نه پاتې کېګم په جمعات کې دا خدا علماء او خدا چې بیان کول کېږي او تبلیغ کول کېږي درس او تدریس کول کېږي نو د الله د پاره کول کېږي پیسو ته به ضرورت نشتی ان الذي فرض عليك القرآن یقینا هغه ذات چې لازم کړي ته معنی رسول د قرآن لرادک الى معاد خامخابو بزی تعالی را هغه زید عادت کې دوتا زید عادت کې دو د جنت ال د سره عادت شي بیا بل ځکه سره له خون نه ور کوي بیا لرادک الى معاد تاب واپس تاب بوزي زید عادت کې دوتا جنت تا چې کله سره دا د پیغمبر په شان دي کار کوي دغه مان دا لرادک الى معاد واپس بوزي تا هغه زید واپس ایتا کم زینا چې ته وستلې شوه د هغه زید وتا واپس بي مکه ته به واپس بوزي فاتح به بوزي فتح مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا لاړ قل رب يعلم من جاء بالهدى وهو في الاخر في ضلال مبين قل رب يعلم وتوا رب زما خبو دے پاچا معنی چرات لیکل په ہدایت باندې ومن هو فی ظلال مبین وا سوچا په گمراہی کار کې دے الله ته ہدایت والا معلوم دے نو گمراہی والا تم معلوم دے الله مفسد هم پیجنی نو مسلم هم پیجنی الله مؤمن هم پیجنی نو کافر هم پیجنی الله مؤمن هم پیجنی نو منافق هم پیجنی الله ټول پیجنی داغي مطابق باغی لال کی سزا بدلا جزاء ور کوي وما كنت ترجو يلقى اليك الكتاب ستا مخکنه دا امید نو چې درکول کیږي بتاله کتاب الا رحمت من ربک مگر دا رحمت استاد رب د طرفنا فلا تكونن ظهير للكافرين نو مګیږي ته امداد کون کې د پاره د کافرانو د پاره ملاتړ م جوړेगा د کافرانو د پاره امداد کون کې م جوړेगा د کافرانو د پاره الکار م جوړेगा وایي پیغمبر تا اور ایما ہوتا تا دادا اللہ رب العزت طرف نہ رحمت دیتا مانے کہ اللہ تعالی قرآن در کو کتاب ادھر کو اور دے قرآن کریم سرزان مشغولہ کا دے دین سرزان مشغولہ کا دے علم سرزان مشغولہ کا نہ رحمت دیتا رب طرف نہ علم دے قرآن دے فلا تکونن ظہیر للکافرین نہ کافران نہ پارا کم چې مخالفین دي کم چې کافر دي کم چې بی دین دي داغه د پاره مددگار م جوړेगा داغه د پاره الکار م جوړेगा
ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وانړی تعالی را دا آیاتونو د الله نه رسو دا نه چې نازل شوي دي تا ته ودعو الى ربک ترا بل کو الله طرف ته بل رب طرف ته د رب توحید طرف ته را بل کو ودعو الى ربک ولا تكونن من المشرکین مکیګه ته د مشرکانو د ډلینا مشرکان سره کېګه ما مکه وي وې مخاطب کوي پیغمبر او رحمه او تا داسونه کې چتا د کافرانو د پاره چتا اعلی کار جوړ نشي مشرکانو د ډلې نه چت نشي د مشرکانو د پاره معاون چتا جوړ نشي داغي سره په جماعت کې چتا ملګری نشي داغي پډل کې چتا نشي ولا تدعوا مع الله الا اخر امر ابن الله سره نور الها لا اله الا هو نشتلاق دی با سوا غنبل کل شین حالکن ہر یو شے حلاکی دن کے دے الا وجہ مگر ذات دا اللہ مخ دا اللہ ذات دا اللہ مخ نہ مراد وجہ نہ مراد طول ذات دا اللہ نو کل شین حالکن کم یو شے چے پیدا کرے شوے دے ناغا حلاکی دن کے دے لیکن مخ دا اللہ مخ کی نو یو شے او رست وجود کې راغې دې به بیا پنا کی الله دې مخکنه دې نو رست بومي هغه باندې دا حالت نه راغله دې وخت نشتی چې ته الله نو نبی الله پیدا شو هیڅ نشتی الله اول دې حدیث راته انت الاول تاول داسې اول ليس قبلك شيء چې ستانه مخکې شي نو او انت الاخر تا آخر نه داسې چې ستان رستو بسوک نه تب یہ خلق بنای مخلوق بنای مخلوق ختم شي انت الاول انت الاخر انت الظاهر انت الباطن ته ظاهر دو صفات په اعتبار باندې او انت الباطن او ته پټه باطن دو د ذات په اعتبار باندې الا وجه لو الحکم الله پارا حکم دی ویلې ترجعون الله ته تو بتا ټول ورګرځولې کیږي سورۃ قصص کې واقعہ موسی علیہ السلام هم ذکر کړه تعزیز فی تبلیغ ذکر کا دانګي واقعہ قارون ذکر کړه او موسی علیہ السلام په واقع کې هغه د دوه جنکو خبره ذکر کړه موږ عام طور باندې مشهور ده چې د شعیب علیہ السلام لونه وي داغي تذکرہ وکړه تلک الدار الاخرۃ نجعلها دا کور اخرت نه ده ګرځو موږ دلر دا کسان د پاره لا یریدون او لور په لار دي چې نه واړي لوی پرزمګه کې ولا فساد نه فساد ولا عاقبت للمتقین اخر انجام نه پاره د متقینانو من جاء بالحسنه فلو خير منها چاچرا دلکو پنه کې باندې دا د پاره ورواله دي دا د وجنا ومن جاء بالسيئات او چاچرا دلکو په بدای باندې فلا یجزا نو بدل ونور کولې کې الذين عملوا السيئات اچانه چې عمل کړي د بدای الا ما كانوا يعملون مگر اسې دې خلق کوم عمل کړي ان الذي فرض عليك القران يقينا ذات لازم کړي تا باندې رسول د قران لرات دوک الى ما خامخا واپس بگی تا زید واپس ایتا مکی تا یا لرات دوک الى ما واپس ببوزی تا لرا زید عادت کې دوتا چې جنت ته قل رب يعلم من جاء بالهدى وتوى رب زما خپوي یہ پاچ ما چرات لکړ په ہدایت باندې ومن هو في ظلال مبين سوچ په گمراه کار کړي وما كنت ترجو اي القائل الكتاب مخي ستا داس امید نو داس ته مدینه واچ در کولې کی بتا تک کتاب الا رحمت من ربک مگر دا رحمت استاد رب د طرفنا فلا تكونن ظهير للكافرين نو مګه تو امداد کون کې د پاره د کافرانو د پاره ملا تړ م جوړېګا دا تا باندې د الله رحمت او د الله د رحمت شکریا دا کول پکار دی بیا
वला यसुद्दन्नक अन आयातिल्लाहि अवान अली ताला अल्लाह दायतु न बाद इजुनजिलत इलैक रुसुला न नाजिल शिवी ताता वदु इला रब्बिक रब को अकबर रब तरफ तर वला तकुन मिनल मुश्रिकीन मगे द मुश्रिकान डडलेना मतलब दा कम सड़े ची अल्लाह न सिवा बल चाहता आवाज के नु दा सड़े मुश्रिकी नु तचर दा पड़ल के शुमार नशे आवाज सोक नशी चलता वला तदो मा ला इलाहा आखर अमर अबद अल्लाह सर नूर अलहा ला इलाहा इल्ला हु निश्तरा दे बा सिवा दा न बल कुल्लु शैइन हालिकुन हर यो शे हलाकी दुन के अल्लाह वजा मगर जात अल्लाह लहुल हुक्म अल्लाह दा पारा फैसली अल्लाह पे इख्तियार के फैसली दे वले तुरजौन अल्लाह तरफ तो बटोल वर घर से वले की गई अल्लाह रब इज्जत मुला कुरान सुनत बा नाम खोल तो